بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نو مخکې منګه دا خبر وې د دینه دا راوتلی و د دې مخکې نه چې کوم ځای کې مثل موجود وي چې مثل کامل موجود وي نو په مثل کامل باندې به عمل کوو او چې مثل قاصر موجود وي چې په مثل قاصر باندې به عمل کوو خو چې داسې یو صورت چې پای کې نه مثل کامل ادا کېدی شي انا به مثل قاصر ادا کېدی شي نو بیا په هغه ځای کې زمان جننده بنوي نو پای کې وی چې درې مسائل به متفرق کو یو مسله په تیر سبق کې ویلی و چې سړی د چانه څه شی غصب کی او بیا د هغې نه منافع او نه فایده واخلي یعنی ګاډی غصب کو یا څاروی غصب کو نو بای باندې سورلی په وکړله یو ځای نه بل ځای ته لاړو یا هغه هسې ځان سره یې سر کړو د څه وخته پورې ځان سره یې سر کړو نو په دې کې تاوان نشته نه مثل سوري شته او نه مثل معنوي شته مثل سوري خو دغه نشته چې د دوو په سفر کولو کې فرق دی دا شان دي په دغه کې په تړلو کې په حبس کولو کې په قید کولو کې فرق دی او مالی تاوان څنګه نشته مثل قاصر چې لکه دا منافع دی او د منافعو په عوض کې مال نه لازمي ځکه منافع دا عارض د دوو زمانو پورې باقي نشي پاتې کېدی او امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دا قیاس کړی په اجاره باندې موږ په اجاره کې او بدی کې فرق دی په اجاره کې د رضای او بدی کې رضا نه په غصب کې رضا نه بیا درې سوزونه دي اصول دي منافع دي زواید دي اصول اصل چې توي منافع د دې گاډي دي سوالېدو ته او دغه شانتي په دې باندې څه شی بار کول ته وي او زواید دي هغه په ته وي بچو ته وي نو په اصل کې په هلاک او په استهلاک په دوه ټولو کې تاوان دي په زوایدو کې په هلاک کې شته او په استهلاک کې نشته او په هلاک کې نشته او په استهلاک کې تاوان شته او په منافع او نه په هلاکت کې شته او په استهلاک کې شته نن سبق کې دویمه مسله په دغه باندې وای چې قصاص دا چې نه دا په دې کې با قاتل دا ضامن بنئ د چل لګا چې دوه کسان دي یو دا عبد الله له او یو مجید الله له عبد الله ولګي دو مجید الله قتل کو عبد الله ولګي دو مجید الله قتل کو نو دی عبد الله ته موږ وایو قاتل او دی مجید الله ته موږ وایو مقتول دته بس وایو قاتل او دا ته مجید الله ته بس وایو مقتول وایو وس د دې مجید الله د اولیاء د پاره د کور والا د پاره دا خبره ده دا اختیار دی ورته چې دو د عبد الله کم چې قاتل له چې د قصاصا قتل کی پوه شو به دی باندې قصاصا لسکی قتل کی وس دا عبد الله چې نه ځان روانو او دی صادق وسره په خبره باندې غویمه مېمر اله او دا صادق چې صادق ولګیدو او دا عبد الله مړکو صادق ولګیدو عبد الله مړکو پوه شو به دی باندې نو دا وس قاتل چې دا څوک شو صادق شو او عبد الله شو مقتول شو خدای مقتول اول لکه مقتول ثانی دی مقتول اول څوک دی مجید الله نه نو وس دی صادق څه چلو کو صادق دا چلو کو کنه چې د دې مجید د اولیاء د پاره چې کم د قصاص حق حاصلو دو د پاره چې کم د قصاص حق حاصلو کنه نو دی صادق دغه قصاص هغه حق ختم کودوله د قصاص حق ختم کو کنه لکه لاول با د دې عبد الله غو مړکول پکارو خو چاله مړکول پکارو د مجید الله یعنی کم چې مقتول اول له د مقتول اول وارثانو لره د قصاصا مړکول پکارو خو د مقتول اول وارثانو د مړ نه کو بلکې بل یو کس صادق چې نه مړ کو پوه شو به معنی نو د صادق څه ګناه وکړو دا چلو کو چې د مقتول اول د اولیاء او هغه حق چې کوم د قصاصو هغه حق ځای کو هغه حق ځای کو هغه پوه شو به معنی حق ځای کو نو اوس په دې حق باندې د لپاره سنشته ده په دا باندې د دې لپاره سنشته ده خو کدی سړی دی اولیاء د مقتول چې کوم دی وس عبد الله چې کوم مقتولین دي دا عبد الله چې کوم وارثان دي نو د هغه وارثانو لپاره دا قصیل دی چې دی بلرینا د دنه با بدلا اخلي یا به دغه صادق به د عبد الله لله دیت ورکي خو شو به معنی امام شافعي رحمت الله علیه وی چې په دې عبد الله باندې په صادق باندې دیت چې نه د عبد الله لپاره نه لازميږي بلکې دغه لپاره به لازميږي د سره لپاره د مقتول اول لپاره پوه شو به معنی
د مقتول اول د پاره چې کم دغری وارثان دي لکه د مجید دل وده دیت پور کوي خو مجید دل پور کوي دا له بنول عبد الله له بنول کوي پوښو به باندې پوښوي په دیت کې زمونږ دا یو شان مسله نه پدای کې هم هغه د قصې موږ په دې کې په دیت کې او په قصاص کې جدا فرق دی په دیت کې دیت چې الله تعالی لازم کړل په قتل خطا کې نو دغه غیر منصوص دی لکه مطلب دا غیر قیاسی دی دا سره غیر قیاسی دی او بغیر قیاسی باندې ته یو څه نه نشه قیاس کوله پوه شو به باندې نو ګوره دلته کوسه د دې قصاص هغه حق د چره د دو غصب کو کنه دا قصاص حق ته وغسو کنه او دا قصاص د سینې چې لګره دینه مثل سورشته نه مثل مانويشته نو لهدا د هم په دې باندې په دې صادق باندې استوانو نشته دغه اولیاء مقتول اول لپاره اولیاء د مقتول اول کو به اسیم د قتل وکنه خو دې صادق وسره مدد وکړو دو بوله باندې کتلاو دو بوله زکاتو هغه د مغه سره سره واله خبر اخلاص کړی نو دا خو دو مدد کړل نو په دې باندې 2% نشته ها کداغه صادق د عبد الله خطا ان قتل کړی جديت په پیخو د عبد الله د مقتولینو د پاده اولیاء د اولیاء د پاره لکه پوښتنه به معنی او کچر ته قصاصنه قتل کړی جو هغه باندې په قصاص کو د مقتولینو د پاره دوه منځ نشته دا وایي بیا ته مخکې لکه پوښوي اوس وګورئ د مسله والقصاص او قصاص لا يزمن د ری په زمان غستلېږي بقتل القاتل د قاتل په قتل سره تفریع ثان لنا دا دویمه تفریع د موږ لپاره پس باندې علا پرې خبره باندې ان لا مثل له چې ان ما لا مثل له هغه څه چې داغي مثل نوي نو لا يزمن اصلا دای په توان هم نوي بالکل یعنی ان من وجب عليه قصاص لغيره هر هغه کس چې واجب شوی وي هغه باندې قصاص د غیر د پاره څنګه موږ دا مسله عبد الله قاتل له مجید الله مقتول اول له او عبد الله مقتول ثاني او قاتل اول له پوښوي او صادق سره قاتل ثاني يعني ان من وجب عليه قصاص اګه چې بابا نه قصاص لازم دي لغیر لپاره فقتل القاتل اجنبي او دغه قاتل چې موږ عبد الله فرض کړو د قتل کو یو اجنبي نه مراد موږ صادق هغه سره غیر ورثه المقتول چې دا د مقتول په وارثانو کې نه دي د مجید الله په وارثانو کې نو فلا يضمن هذا الاجنبي نو دا اجنبي به ضامن نه وي اجنبي څوک دی موږ څوک فرض کړه صادق لاجل د ورثه المقتول شيئا د دغه وارثانو د مقتول لپاره ذره برابر من الديه والقصاص دیت به هم نه دی مجید الله د وارثانو لپاره او قصاص به هم نه عندنا دم بالمنی وان كان يضمن اگر چې دی وزامین وي لاجل ورثه هذا القاتل د پاره دغه قاتل البته خامخه مطلب دا کنه چې لکه دی صادق چې دغه قتل کړل عبد الله قتل کړی نو کده قصاصا قتل کړی نو د اولیاء د عبد الله چې کم قاتل هم دی او مقتول هم دی مقتول ثاني او قاتل اول دی کنه نو هغه باندې د هغه وارثانو د پاره قصاص حق دی او کچرتا دغه صادق لګیدلی او عبد الله چې قاتل اول او مقتول اول له کده قتل کړي خطا ان نو په دغه د وارثانو د پاره په دې صادق باندې چې قاتل ثاني نه په د باندې دیت لازم ده لکه پوښو به باندې په دې باندې پوښوي وذلك داولي وجه سره لان القصاص معنى غير متقوم في نفسه زګه د قصاص داسې یو معنا ده چې غیر متقوم ده د خپل ذات په اعتبار سره یعنی غیر متقدق قیمت ممت نه لا يعقل له مثل عقل دلیل لپاره سره نو مثال لازم په عقل کې حتی تقول چې ویل شي چې ان الاجنبيه فتحجب عليه دي ان الاجنبيه ضيع قصاصه چې دی اجنبي ضایع کړی د دوی حق د قصاص فتجب عليه الديه نو واجبي کې په باندې څه دسی نه چې لکه وای کنه چې دی دغه صادق لګیدل لري د دې مجید د اولیاء هغه قصاص هغه حق غستل لري د دې وجه نو اوس په صادق باندې د دوی لپاره قصاص ته لکه د صادق نه په قصاص دوه اخلي یا به د صادق نه صادق باندې چې کم دیت لازمي غا بدول ورکي کما قال الشافعي لکه څنګه چې امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي لکه پوښتنه به معنی امام شافعي رحمت الله علیه دا قیاس کوي په ځمانه
په دیت باندې په څه باندې قیاس کوي په قتل خطا باندې موږ په دوانو کې فرق دی ځکه قتل خطا کې دا دیت دا خلاف قیاس دی سره خلاف قیاس دی او دا د په دې باندې بل څه نشي قیاس کولی كما قال الشافعي رحمه الله لك څنګه امام شافعي رحمه الله علیه وی وانما يتقوم او بشک قیمت لګولې کې د دې فی حق الدیت په حق د دیت کې فيما لا يمكن المماثله فيه په هغه صورت کې چې کله مماثلت په دې کې نه فقط لخطا کې مماثلت نه کنا ولی ال دې لازميږي لالا يلزم اهدار الدم بالكليه ضرورتا د پاره د دې چې لازم نشي معاف کېدل یا ضایع کېدل دی او دم د وینې بالکل ضروري تور باندې وی قتل خطا یې کړی نو مماثلت خو پکشته نو قصاص پکشته نو او کته په دیت هم لازم نه کې په قتل خطا کې نو دا یو انسان محترم نفس لري نو دا به بغیر د څه بدلینا بغیر د څه لزوم نه بدا چې نندا بزای شي وهاون الاجنبي او دلګي اجنبي دي صادق ما زي علي اولیاء المقتول شيئا وای د مقتول د اولیاء د پاره څه شي نه ځای کړي بل قتل عدوهم بلکې دی صادق هو د دشمن د دوغه دشمن قتل کړي د دشمن قتل کړي کنه فكانه اعانهم گویا کې چې دی صادق د مسجد د اولیاء سره سکړه یا اعانت کړي پوښو به نه نعم او وې دغه صادق با د او دویم مقتول لپاره یا د دوی لپاره به د قصاص یا دغه مالک نعم يضمن ذلك يعني زامن بيده لاجل اولیاء هذا القاتل د پاره د اولیاء د دې قاتل اما قصاصا یا قصاصا او اما دیتا على حسب ما تحقق لك څنګه چې تحقیق بیان شو لکه پوښو به نه یعنی په دې صادق باندې دغه د پاره مسجد الله د اولیاء د پاره وځنيشته ده او د عبد الله د اولیاء د پاره وي کله د عبد الله قصاصا قتل کړو خطا انو جو په د باندې دیت په د دې د وارثانو لپاره او کله قصدن قتل کړو جو د عبد الله د اولیاء د پاره قصاص حق حاصل وي لکه پوه شو به معنی ها نو ګوره په دې صورت کې د دویمه مسله چې بری کې لکه مثل نه کامل شي نه پکې قاصر سره لکه قصاص حق د ځای کړی دی دا قصاص نه مثل کامل نه مثل قاصر دی نو په دا باندې څه شي نه راځي پوه شئ دا بل بس وې ما واړو